بس ګوره آسان دی ښا والمؤلفه قلوبهم یعنی زکات یو مصرف هغه دی چې زکات ورکې هغه چاله چې دغه د زړونو مایل کول مقصد وي مجاهد یتالف بالعطیه معنی پیغمبر علی السلام باغ سکول زړه به مایل کول په ورکولو د عطایا او سرا بس جی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي النعم عن ابي سعيد قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسموا بين اربعه دا موږ مغازی کې ویل کنه حضرت علی چې بار تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا راولېګ یو شی هغه شی او استخیالو مغازی کې تایلو د سرو ټوټاوا ټوکړه شغله صفا کړنو پکې خاوریم وي فقسمه بین اربعه دا حضرت سلور صحابو په منځ کې وویشه آی کې اقرا ابن حابس او یعنی بن بدر زید الطایو القمه ابن علاقه وقالو فرمال چاته پوسو کې حضرت دا نور دې پری خودل وی اتالفهم کنا زدوی تعلیف کوم چې په اسلام باندې مضبوط شي فقال رجل یوسری بدبخت وی چغه ذل خویسره منافقو ما دلتا یہ انصاف دیو نکا فقالو فرمایا یخرج من زی هذا قوم نبی علیہ السلام پیدا کی بعد دی ذل خویسره د نسلنا او د نسبنا داس قوم یمرقون من الدین چای بل دین نه داسوزی لکه غش چره دخکار نوزی دا بیدین خلق دی یعنی خوارج چې د پیغمبر په تقسیم باندې سکو اعتراض کو چلو شاء بس ګورا مولانا دا سورۃ توبه ده کنه د منافقین او مذمت ده منافقین هغه بدبخت زامن دي یلمزونا چې لمز کوي عیب لګي پاغه چا باندې المطوعين من المؤمنین پاغه په خوشاله ورکون کی د خیرات د مؤمنانو نه الکه خوار سره د خپل د وس مطابق پړ دی جی یلمزونا معنی کې یعیبونا بس عیب لګي اوس جهدهم وجهدهم طاقتهم امام بخاری چې جهد او جهد دا دوار په معنی د طاقت ده حالانکه جهد هغه طاقت ته وي جهد مشقت ته وي جی مخیرا وبه قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر بن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل فجاء ابو بس لما امرنا بالصدقه صحابه چې موږ تامر شو چې به زکات ورکوي خیراتونه کوي نو كنا نتحامل نو موږ به مزدوریان کول یو بل باندې پیټو چتول نتحامل تحامل معنا پیټو چتول مزدوری به کوله په لار کې او وزنو چتول پیسې با اغستلې فجاء ابو عقیل راغه بنصف الصاع نصف صاع کجوري راولې حضرت جدا خیرات ته غزوه تبوک دی بارا وجاء انسان باكثر منه عبد الرحمن ابن عوف ډیر سراول زکات یعنی سمانه صدقه او چنده کې فقال منافقون ظالمان وی ان الله لغننا عن صدقه هذا دا چې چاندې سره راوړې الله دې د صدقې نه بے پروا دي داس چنده چې بس نسه سره اوجت کړي یو او اعتراض کو پر رجل اخر عبد الرحمن ابن عوف باندې چې چا ډیر راوړو وما فعل هذا الاخر الا رياء دا چې چا ډیر راوړ دي دا ریاکار دي منافقین ظالمانو فنظرت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جودهم جي قربان حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم زائد عن سليمان عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقه امر بكم من تصدقي فيحتال احدنا کوشش وکاو یو زمنګنا حتى يجيء بالمد را بڑل یو کوړه رتلين د کجورو خیراتی وان لاحدهم اليوم او هغه چا چې یو مدبر راوړو بشک یو دی غید پارنن 100,000 روپے په کور کې پراته دي کانه يعرض بنفسه گویا کې دې خپل ځان ته تعریض کوي معنا ابو مسعود انصاری ځان ته تعریض کوي یو وخت داسې غزوه تبوک کې حضرت چنده راوړې مزدوري مې وکړه یو مد مې راوړه نن لاړ شم کړ 100,000 روپے پراته دي سبحان الله توجه باب في تفسير قوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره
ګوره یو خلاصه واوري بیا درې څلور 15 حدیث ټول یو شان راځي. مسله دا وا چې دا د غزوه تبوک نه په واپسې مسله ده. اور ما كان للنبي والمشرك وما كان للنبي ان يقتل المشركين ولو كانوا لي قربا. د دې آیت نزول چره دا د ابو طالب په وخت راغل دي، نو دا دغه نه مخ کې دي، لہذا اوس مسلې باندې ځان پوکا. نبی اسلام چې د تبوک نه واپس راغی نو ابن سلول نا جوړ شو. د ابن سلول زوی صحابي عبد الله صحابیو د پیغمبر خواصو نو هغه ارزو چې یا رسول الله زما پلار مړ دی او تاسو دوه مهربانه وکړئ، یو دا چې خپل قمیص راکې ته ولا کفن کم، او دیم دا چې ته ولا دعا وغواړو جنازه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې په اراده باندې لاړ. حضرت عمر سے ورته چې دغه منافق دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی او ځکه چې حضرت عمر خو جلید او سخت مزاجو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تلرشه ز جنازه کوم، چنانچه حضرت جنازه وکړه. هغه نه بعد ولا تصلي على احد منهم مات ابدا راغی. او سوال دا چې حضرت عمر ولی منع کوله، نبی ولی کوله، دې کې دغه کې یو نقطه یاد وکړه. حضرت عمر ځکه منع کول چې ګور استغفر لهم او لا تستغفر لهم، دا او د ابن د عمر په نسبانه او د تسویح توجه کوا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یعنی استغفار او عدم استغفار استغفار لپاره برابر دی. ان تستغفر لهم 70 مره پنځ د عمر د لپاره تکثیر او مبالغه وو. معنی یاد کړه زه مشکل دی. ان تستغفر لهم او لا دا واو د تسویه عند عمر شو، او 70 مره تکثیر دی مبالغه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان تستغفر لهم او لا دا او د تخییر دی، او 70 مرتن دا حد محدود دی. نو ماته اختیار په استغفار او پادن دی، او ما ته وی چې ته اویا ځله کې غواړي مغفرت نو نه بخم، نو زبلک زیاتو غواړم چې وي بخ. اوس په پوښتنه حضرت وی چې دا 70 حد محدود دی او للتخییر اختیار دی، او عمر ته وی او د تصویر دی او دا تکثیر مبالغه ده. بس ځکه حضرت عمر مخې تراغه دغه ذهن داو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسته شپ صف کې درېګا زوی جنازه کوما. دویمه خبره د پیغمبر د جنازې کې حکمت وو. لکه یو عالم ډیره خسته جمله ذکر کړه، سلام علیکم ان ذین کفروا سلام علیکم انذرتم لم تل مانسه د ایمان نه راوړي. خو بیا مو چې یا رسول بلغ ما انزل الیک ته بیان وکا. اوس دې د کې پیغمبر سے تفته و چې دې بخله کیږي نه، بیا جنازه ول کولا. خپل حضرت وی یو خدای عبد الله دلجوی و صحابي دی، بل د نبی علی السلام ته پته وا چې زما په دې خوش اخلاقی سره د ابن سلول د پارټۍ نه بډیر خلک اسلام ته راشي، چنانچه دغه سوشوا. نو مقصد د پیغمبر دعوت ته اسلام او خلق وتا، ځکه جنازې ته ودرېدا. بس اوس ان شاء الله حکمت آسان شو. اوس موږ منډو خدا ترجمه تو کوه. عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله ابن ابي جاء ابن عبد الله دې چې مرشد راغ زوی دې چې نوم عبد الله دی، چې زید عبد الله پلان عبد الله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فسالوا ان يؤتيه دې مطالبه وکړه نبی علیہ السلام نے چې ورکی حضرت دیتا قمیص او خپل قمیص یو کفن فی اباو چې پکې پلارون غاړي کفن کې اون غاړي. فاتاو نبی علیہ السلام ول ورکړه. اوس حدیث راځي ولې پیغمبر اسلام ورکړه، ځکه پیغمبر اسلام خپل د تر بدله کوزوله بس. او ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلو زما دا کمیس دله د عذاب نشي بچ کوله، خو زه امید کوم چې د قوم نه ډېر خلک مسلمانان شي. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم ليصلي فقام عمر پاس فاخذ بصوب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د صادرونی و یا رسول الله تصلي علیه وقد نهاك ربک ته جنازه کې الله ته منع کړي. زکاغي وی چې الله ته منع کړي د او د تسوید او سبینه مبالغه دي پار دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما خيرني الله
خیرنی الله مال اختیار را کړی دی استغفر لهم اولا دا اختیار دی ان تصن 70 مره دا حد محدود دی وسازيد علی 70 او زبزیاتهم په 70 باندې چې دې نقطې سره آیتونه حل شو. قال انه منافق عمر دې خو منافق دی. قال راوي فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره شابه تكرشا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيع بن التحويل وقال غيره حدثني الليث حدثني وكيع عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وصبت اليه معنا ما توب کا حضرت تا یعنی جلتے پاسے دما جی وقد قال يوم كذا كذا وكذا قال بس قال عمر وی اعد عليه قوله پوشگن اعد معنا عمر وی اعد الماش مارل پر نبی علیہ السلام باندې قوله ویناغان د ابن سلول چکم د اسلام خلاف شي وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مسکیش وقال اخر عني رسو شد معنا مطلب څه دی اخرانی معنی دا چې معنی لرشه اخرانی رسو صف کو درېګا ځکه نبی پاک جنازې ته نو هغه مخکې شو د اخرانی رسو معنی درېګا صف کو درېګا انا باندې پوښتنه وسه ارشا خط ترجمه یو ګټ کې لیدلې و اخرانی یا عمر فلما اکثرت علی عمر چې ما ډېر خبرې وکړې قالو فرمایي خيرت زکاو د تخیر دی فاخترت نما دا استغفار ورکه لو عالم انی ان زدت علی 70 کہ چرزا خبرم کہ الکذ زیادت کوم په 70 باندې فغفر له الله بخی لزدت علیها ما به زیادت کړو قال صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا زنګ نو تر کړه مگر لګا حتا نظر تلاتان من براتن ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قول تعالى فاسقون قال عمر فعجبت بعدي من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعجبك دين رستو من جرأتي خپل جرأت باندې په پیغمبر علیہ السلام چې عمر ته سو کچھ نبی ته دې ک نبی پاک ته کبي صلاه واچو جنازه مکا او زه پوښم چې دا زما خپل نه و تا دې الله خبر زما په خلی کوله ورته ٹھیک شو ورسو چلو اخیرا باب في تفسير قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه قميصه وامره ان يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فاخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله ان تستغفر لهم قال انما خيرني الله او اخبرني الله فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فقال سأزيده على 70 فقال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. باب في تفسير قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون. اوس ګوره دا حدیث مونږه ویل دی په مغازیو کې ها دغه روایت ته ګوره دی آیت ته ګوره هغه کعب ابن مالک سیف چوي چې ما رښتیاوي او نور اتیا کسانو دروغ ویلو د هغه دروغجونو خدای خو مزامت کړو هغه دغه مزامت انهم رجسون دا ګندېړک دي او زه جهنم دي جزاء ما کان یکسبون او ما چې رښتیا ویلو په 500 سره د پس ما د پار اعلان وشو او پیغمبر اسلام خوشخبری نشر کړه چې ابي دا کعب بن مالک معاف شو جی. وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما انعم الله علي من نعمه بعد والله ګره كعب بن مالك وی چې رستو شم نو والله ما انعم الله علي من نعمه بعد اذ هداني الله انعام نه ذکر ما بن الله یو نعمت پس دینه چې ما ته هدایت را کړو الله د اسلام اعظم لوی نعمت من صدقی رسول الله صلی الله علیه وسلم در اشتیا ویلو نظام پیغمبر علیہ السلام تا چې زما خله پر اشتیا او چلولا الله اكونا او شګنا کذبتو کې چر ما
یعنی ان اكون کلام صاحب کې چې ما حضرت ته دروغ ویلې وي نو فاهلک زب غرشوما کما هلك الذين كذبوا لکه څنګه چې هلاک شو کسان چې چا دروغ ویلو حين انزل الوحي چې کله وحي پتراله سيحلفون بالله د آیت مخش چلو باون په تفسیر قوله تعالی يحلفون لكم لترضوا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقوله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا صلى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم آسان دا موږ ویل مغازي قال حدثنا مؤمن هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليله اتياني بس اتاني الليله اتياني دو پرچیرال ما څخه د شپې فابتعثاني نذيب قاسلم دواړو د اختصار دی فانتهینا الى مدینه مگر ورسېدو یو لوی کلی جوړ کړی شوی تا عالم مثال دی مبنیتن بلا بنزاب ولا بن فضه دا څکله چې جوړ کړی شو په خختو د سرو زرو او په خختو د سپینو زرو فتلقانا رجال من تمخامخ شو خلق شطر من خلقهم كاحسن ما تراين نیمه حصہ د مخونو دیغي او د بدن دا سه خستوا لکه دیو حسین انسان چې تو ګوري وشطر كاقبه ما تراين او نیمه برخه داسې بدرنګوا لکه چې یو قبیح تر انسان په کائناتو کې تو ګوري قال لهم نو ویل شو دویتا اذهبوا لا شيء فقوا في ذلك النار د نهر حیات کې ځانو غرزوي فوقعوا في ندي فغنير کې ځانو غرزو ثم رجعوا الينا بیا مترال قذاب ذلك سوانهم چغا بد شکلی چوا بد رنگی چوا هغه بالکل ختم شوا فصاروا في احسن صورتين وګرځ دری په یو خوبصورت صورت کې قال علی نبی پاک ماته فرشتو وی هذه جنت عدن دا جنت العدن دی وها ذاکا وها خبردار ذاکا منزلک هغه مخامختا بلډنګ دی چې ته به دې ته راځي قال وی اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن هغه قوم چې دغې نیمه سخستوا وشطر منهم قبيح فانهم خلطوا عمل صالحا واخر سيئا داخله چې دنیا کې ګډوډ اعمال کړو تجاوز الله عنهم الله معاف کړو جی باون په تفسیر قوله تعالی ما كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي قال لما حضرت ابا طالب بن الوفاه دا منګه ویل ده هر کچه حاضر شه ابو طالب ته مر داخله علی نبی صلی الله علیه وسلم راغی وسغه نبی علیہ السلام هندو ابو جهل عبد الله ابن ابي ابو جهل غلانتی پاتې شه عبد الله ابن ابي صاحب بیا مسلمان شه په کال د فتح مکه کې ټیک شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام اے عام اتر قل لا اله الا الله احاج لك بعند الله احاج محاجات په معنی شفارس ته الله په دربار کې بدل شفارس کوم فقال ابو جهل عبد الله ابن ابي اميه يا ابا طالب اترغبا ملت عبد المطلب تدخل پلار مطلب عبد المطلب دین اوری اعتراض کړي فقال نبی صلی الله علیه وسلم لا استغفرن لك ما لم انها عنك زبتا د پاره مافیان غوارم سو په چلته من کړه شی نیما الله دا آیت ممان اتراولېګا زی باون في تفسير قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. قربان. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس التحويل قال احمد وحدثنا عن مسعود قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب قال اخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن دا موږ مخویل کانداد دې پلار خدمتګارو چې کله پلار ورون شو جی وعلى الثلاثه الذين خلفوا وقال في اخر الحديث ان من توبه ان انخلع من مال صدقه ان خلعم ترشید مخي ز آزاد کما لا سوچت کم د خپل مال نه جی الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. باب في تفسير قوله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. وبه قال حدثني محمد قال دا محمد کې درې اقوال دي ټول لیکل دي چې دا محمد ابن نظر دی کې ابراهيم دی کې ابو يحيى زوحلي دی جی
وبه قال حدثني محمد وقال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا اسحاق بن راشد ان زهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي بن سمعت ابي كعب بن مالك وهو احد الثلاثه الذين كتب عليهم انه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط غير غزوتين غزوه النصره وغزوه بدر قال فاجمع دا مګه مغازیو کې غزوه بدر کې دې پاتې شوی زکو چې دې اعلان نو رسیدلې او غزوه اسره چې تبوک نه کې دې پاتې شو جی قال فاجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم زحن وكان قلما يقدم من سفر سافره الا زحن وكان يبدا بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه وكلام صاحبيه ولم ينهى عن كلام احد من المتخلفين غيرنا فاجتنب الناس عن كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الامر وما من شيء اهم الي من ان اموت بس وما من شيء ګور دی چې منګه حضرت اعلان کوي خبره بنه کوي دی ما ته دوغه مپات شو یو دا ګوره وما من شيء نو یو شی اهم الیا دیر د غم ماته امانه کې دیر د غم ماته من ان اموت جذب مرشم فلا يصلى علی النبي صلی الله علیه وسلم ما باندې حضرت جنازه ونکي دا راته غمو دیمه خبر او يموت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بد وحی راتونه مخکې به حضرت وفات شي او يموت فاكون من الناس بتلك المنزله زب خلق ته په دغه بیکاټ کې پاتشم نو فلا يكلمني احد منهم ولا يصلي علي نو بیا ما څه خبرې کې چې مرشد جنازه هم نکې نو دا دغه مراته دي فانزل الله تعالی توبتنا علی نبی صلی الله علیه وسلم الله نازل ک اجابت توبې زمونږه حتا بقي السلسل اخر الليل یند شپې اخري درې می صفاته وا ورسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ نبی رسول ام سلمہ سخو وکان ام سلمہ کابن مالک و ام سلمہ محسنتن فما احسان کے ان کے فی شانی بار زما کے معنیتن امداد کے ان کے زما د اعانت نہ دے ام سلمہ سے وا معنیتن زما اعانت کے ان کی وا فی امری فکار زما فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلمہ تیب علی کعب اے ام سلمہ د کعب توبه قبول شوا قالت افلا اسر الیه ای سره ورته نه لیګو چاغه ته خوشبری ورکو چې شپه دې په خوشاله تیر شي فبشروا قال نبی اسلام اذن یخطفکم الناس فدغه وخت به خلق پای مالکی مراد پای مالای نسل ازدحام دی پدغه وخت به خلق پای مالکی یعنی په کور باندې به ازدحام جوړ شي خوب نو خلق وباسي پرېږده فیمنعونکم النوم من خوب نه وباسي ټیشو کنه سائر الليل ټول شپه حتی اذا صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مذو صلات الفجر سار مذ اذن بتوبه الله علینا نبی اسلام اعلان کو صحابه کرام ہوتا فقبل دود توبه زمنګا وکان وعدت پیغمبر پاک اذا استبشر چکل بده خوشاله استنار وجو پړقیده به مخ مبارک دي که حتی تدی کانو قطه من القمر لکچ یو ټوکړه د بدر د سپوږمۍ دا او ځکه چې نور سره تشبیه ځکه ورنکړه موحشي وي چې نور کې سوزش دی او دې کې سره د رڼا نه نور دی او سکون دی سبحان الله او د پیغمبر نورم او پیغمبر سکونم وکنا یوسلاسو موږ دغه الذين خلفوا هغه چې خلفوا مانس چې رسو پاتې کړ شو امر د دوی د توبینا متا مانوره کې چې جنگ نه پاتې شو خلفنا للامر الذي قبل من هؤلاء مگر استو کړ شو دغه معاملینا چې قبول کړ شو د هؤلاء الذين اعتذروا دغه اتیاو کسانو چې عذر کړو چې عذر پیش کړ دروغ باندې هغه عذر ومنل شو او معاملې الله تعالی شو حين انزل الله لنا التوبه چې کله الله متتوبه نازل کړه فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين هر کا چې ذکر کړ شو هغه کسان چې چا دروغ ویلو پیغمبر علیہ السلام ته من المتخلفين درس پاتې کیدونکو نا واعتذروا بالباطل عذر پیش کړو د دروغ ذکروا بالشر ما ذکر بیاحد ای ذکر کړ شو په ناکاره تذکری سره لکه انهم رسون منګه اوسوي
قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله. باب في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس عن وكيع عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث عن حين تخلف عن قصه تبوك فوالله ما اعلم احدا ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما ابلاني. ابلانی فمان دی ازمائش مرادی دل ترمان دی احسان دے جی. ما تعمدت مذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا كذبا فانزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الى قوله وكونوا مع الصادقين. باب في تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرافع دا رؤوف دا رافت نه دی او رافت نرمی ته وي دفع المکروه ازاله الضرر. او دې کې دا کوم رواج را روان دي دا په فضائل قران کې راځي خو موږ دلته به ترجمه کوو الته عبارت واورو. ګوره دا غزوه یمامه چې وا د نبی عليه الصلاه والسلام د وفات نه وروسته مسیلمه کذاب بې ایمان د نبوت دروغ دعوه وکړه. صدیق اکبر ورپسې لخر اولېګا په دې کې تقریبا 1,20,000 تقریبا 1200 ٹھیک ہے نا 1,00,000 دی یا 1100 مسلمان تقریبا وفات شو شهیدان شو او بعض روایتو کې راځي 700 شهیدان شو او بعض 1000 پر راځي او صرف 700 پکې قرا حضراتو. حضرت عمر سے راغي او ورته کې چې دا جنگ څنګه یمامه کې وشو او قرا شهیدان شو نو کې چې دغه سدا نور جنگونه کیږي او قرا شهیدان شي نو قران عظیم به د دنیا نه لاړ شي دوی سره ال شاب اعلان وکا او چې چا څخه قران عظیم لیکل دی یا چا څخه په سینو کې دی اټور را جمع کړي او څلور کسان منتخب کړي چې قران پاک لیکي پای کې یو حضرت زید رضی الله تعالی عنهم دی انور قریشینو او دا خبره زید ته حواله شو. اوس نور څه دي چې نه ذکر کړي زید چې دا خبره ډیره ګرانه وځو ته نشو اشاره دی او ما تلاش کو دا آیت لقد جاءکم چې دی دا ما څخه ملاو نشو چرته ملاو نشو مکتوب اگر چې محفوظ فی صدور د ډیرو صحابه په سینو کې او مکتوب ما ته ملاو نشو صرف د ابي حذیمه رضی الله تعالی عنہ څخه ملاو شو او هغه میراو وخت او دغه نه ولیک بس اوس ما ته وکیلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم راغ تاسو پیغمبر تاسو جنسنا ګران دی په پیغمبر باندې هغه شی چې تاسو مشقت کوي حرص کوونکې دې پتا سو باندې د ایمان وبالمؤمن رؤوف رحیم په ایمان باندې شفقت کوونکې مهربان دی. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال ابن شيبان الزهري قال اخبرني ابن الصباح ان زيد بن ثابت الانصاري دا مشهور کاتب د پیغمبر اسلام وکانه جمله معترضه وکانه ودا زید ممن یكتب الوحی داغه صحابه نچ نبی پاک لبی وحی لیکلا قال دی ارسل الی ابو بکر اولیګ یو سره مات ابو بکر سے مقتل آل الیمامه هغه زمانی یا پغرض د قتال د الیمامه چې پای کې صحابه کرام چې دي ډیر شهیدان شو. ٹھیک شو مولانا صاحبہ وعند عمر رجلان ابو بکر صاحب سره عمر ناسو رضی الله عنه فقال ابو بکر سے ماته ان عمر اتانی دا عمر سے ما سخراغل دے فقال دی ماته چې نل قتل قد استحر یوم الیمامه قتل ډیر زیات شو پرز دا جنگ یمامه بن ناصب خلقو وانی اخشا او زیریکم ان یستحر القتل بالقراء کچره دغه سی زیات پاتشي قتل دغه سی زیات پاتشي قتل په قراء باندې فل مواطن په مختلفو جنگونو کې فیذهب کثیر من القران ولار بشدیر قران یا فیذهب کثیر من القران مر د ډیرو خلقو د سنونه په قران لاړ شي الا ان تجمعوه ها که چرتا سودا قران جمع کې کتابی شکل کې ویني لا ارى ابو بکر دا لا ارى خام خدا خبر وینما
یا عمر وی زدا خبر وینما یجمع القرآن چې قرآن دی جمع شي قرآن جمع کوي یا ان یجمع القرآن قرآن جمع کوي قاریانو څخه حافظانو څخه چې دی هغه راوړي قال ابو بکر قلت لعمر ما عمر ته کیف افعل شیئا سرنګ جرأتکم په کولو دی یو کار لم یفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر اسلام نه ذکر پیغمبر اسلام قرآن نه جمع کړي کتابی شکل کې څنګه جرأتکم زه فقال عمر هو والله خیر جمع کول قرآن الله قسم دی چې دا ډیر فائدہ مند دی اصلاح د مخلوق پي کی فلم يزل عمر يراجعني همیشه عمر چې ما سره مراجعه کوله ما خبره اړول راړول ما انکار کو د جمع کولونه او غي اصرار کو فوجراجني في حتى شرح الله لذلك صدري چې الله زما سینه کلا وکړه ورأيت الذي راى عمر او ما اغرای پیش کړ چې کوم د عمر وا قال زید ابن ثابت عمر عنده جالس عمر وسخ الناس لا يتكلم خبر نقولي فقال يرچپ ناس ادبا فقال ابو بكر انك رجل شاب ما تو اے زید ته یو ځوان سره عاقل عقل مندي ولا نتهمك امغه پتا باندې تهمت تک کې زبد نسيان نکو ارتمانه غیر متهم سره كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ویت کتاب لیکل وحی پیغمبر اسلام دی پارا فتتبع القرآن پس تالاش وکا لیکل شوی قرآن فجمعه او جمع کا فوالله کلام د زید دی زید زما پر الله قسمی لو کلفنی نقل جبل من الجبال کچر دوی مجبور کړي وي په نقل کولو دی یو غر د غرونو نا چې دا قر واهلا د کوټ غر دي جن واخلا الله چې نا خو دروا پوښی کنا پوښی مانس ما کان اسقلالیا نو دا په ما باندې وګران نو مما د هغه جمع کول د قران نا امرنی به چې ما ته امر کړی دی من جمع القران دا مما بیان شو قلت ما کیف فلان شیان ما دواړو ته بزرګانو ته سرنګي کوي تاسو یو داس عمل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر هو والله خير دا خبره خدا دغه د امت فائدہ ده ولم ازل اراجوه زعم شوم چې ما مراجعه ما انکار کو نشم کوله حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر تر دې چې الله زما سینه کولاو کړه د شیخانو سینه چې چاله پر کولاو شو فقمت پاسدما فتتبعت القرآن وتعلاش می شروع کد لیکل شوی حصے د قرآن اجمعه من الرقاء چې ما جمع کو دا د رقونا یا د سرمنونا والاکتاف د اولی اډوکونا والعصوف او د کجورو دا دالو او د لرګو او د پانونا دا دغه وخلوی ولیتی کاغذو وصدور الرجال او د خلقو د سینونا حتى وجدت من سوره التوبه تردی چې ما ومندا هغه سره سوره توبه آیتین ماخذه الانصاریه ماخذه الانصاریه صدا ابو حزیمه انصارینا لم اجدهما ما حد غیره چې دا ما بل چا څخه نو موندي او دا حزیمه انصاری دی ٹھیک شو کنه او دا غزو شهادتین دی لیکن دلته دی ذکر کوي چې لم اجدهما ما حد مراد نفی د وجود مطلقا نه دی بلکې نفی د وجود مکتوبه دی محفوظ د ډیرو خلقو په سینو کې خو مکتوب بل چا څخه نو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم الى اخرها وكانت صحف التي جمع فيها القران او هغه صحیفه چې کوم کې قران جمع کړی شو اند ابو بکر سے قران جمع شکنه دا صحیفه منغوالتي ابو بکر صدیق سے لور کړی حتا توفى الله ترضی چې الله دې وفات کړي دې وفات شو ثم عند عمر بیا عمر سے څخه حتا توفى الله ثم عند حفصه بیا حضرت حفصه څخه بنت عمر رضی الله عنه تاب عثمان ابن عمر د شعیب موافقت کړي په دې روایت کې عثمان ابن عمر وليس امام لیس عن يونس عن ابن شهاب وقال ليسوي حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال دي ما ابي حزيمه الانصاري اوس ګوره دې کې اختلاف راغی چې دا آیتونه حزیمه الانصاری څخه دي
او کدا روایتونه ابي حزیمه الانصاری څخه دي. پونش مولانا صاحبہ په دې اختلاف دی. بعض علماء کرام فرمایي چې دا دو آیتونه دي، یو د سورته احزاب دی چې حزیمه انصاری څخه وو، ایو دا آیت د سورته انفال ده توبید چې دا ابي حزیمه الانصاری سره وو. ادا دوار جدا جدا کسان دي، حزیمه الانصاری ځان له دی، ابي حزیمه ځان له دی. وقال موسی ابراهيم حدثنا ابن شاب ما ابي حزیمه چې دا ابي حزیمه صاحب څخه وو. وتابو يعقوب ابراهيم نبي قال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال ما حزیمه او ابي حزیمه. معنی دا شو چې بعض روایت کې راځي دا ابي حزیمه څخه دي او ابراهيم روایت کې شک دی ما حزیمه او ابي حزیمه. دا روایت شک دی چې دا آیتونه حزیمه څخه او کې ابي حزیمه څخه او بعض روایتونو کې بالجزم راځي چې هغه ابي حزیمه ده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مخدا وګورئ نیمه ګنټه